ته جایز چاته ورکول شي چاته نشي ورکول. اصول او فروع د چا نه چې پیدا شوی یا ستانه څوک پیدا دي دوی ته نشي ورکولی، نور هر سړي ته ورکولی شي. اصول او فروع ستانه څوک پیدا شوي دي، بچي شو، نوسي شو، کړوسي شو، او دغه شانتې لپاسه مور و پلار شو، نیا نیکه شو، د هغې سره لپاسه پسې ځه دوله صدقې فطر نشي ورکولی، زکات ولا هم نشي ورکولی، نور هر چا ته ورکولی شي. ښځه خاوند ته نشي ورکولی، خاوند ښځې ته صدقې فطر نشي ورکولی، نور هر سړي ته ورکولی. ماما ته ورکولی شي، مامي ته ورکولی شي، ترونو ته، ورونو ته، خور ته، ورور ته، هر سړي ته صدقې فطر ورکول جایز دي. سید ته نشي ورکولی. کوم چې د حضرت عایشې علي رضی الله تعالی عنها د خاندان نه دي هغوی ته هم صدقې فطر او دغه شانتې زکات چې کوم دی نو هغه نشي ورکولی، نور هر سړي ته ورکولی شي. نو خپلې علاقه کې وګورئ کوم خلک داسې وي د صدقې فطر دپاره مستحب او غوره وخت چې کوم دی نو هغه حدیثو کې راغلی دی، هغه خو د وړوکي اختر د صبح صادق نه واخله تر ساخت مانځه پورې دی چې په دغه ټایم کې سړی ورکړي. خو فقهاو لیکلي دي چې د دې لپاره بهترین وخت اوس هغه په روژه کې څوک ورکوي نو دا غوره ده، ځکه چې غریبانان فقیران مسکینان هغوی په خپلو بچو دپاره د اختر غم وکړي، د هغوی د پیزار، د هغې د جوړو، د هغې د روجې وغیره ځان له خرچه مرچه وکړي. نو که په روژه کې ورکړلی شي نو دا ډېره زیاته بهتر ده. نو چې چا کوم کسانو باندې صدقې فطر سرسایه لازم ده هغوی چاته ځان معلوم وي نو هغه صدقې فطر اوس هم ورکولی شي. انشاءالله تفصیلي بیان به ان شاء الله آینده جمعه کوو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق